تیر ورځو کې په اسلام آباد کې یو مسجد د مدني مسجد په نامه دا ډېر قدیم مسجد و دا ډېر زوړ مسجد دی هغه د تقریبا د پاکستان د جوړېدو څخه مخکې دا مسجد جوړ شوی دی او پیښه بلا کله دا شوله چې ضیاء الحق په پر دا لاره تېرېدی دا مسجد کمزوری و څه وران و څه خوار و نو بیا د امر دا وکړي چې دا مسجد ښه ښایسته جوړ کړي بیا دا مسجد چې دی هغه جوړ سولو اوس حکومت را ولاړ شو هغه مسجد یې ونړوئ ونړوئ څنګه داسې عجب استازي یې وکړه داسې چل یې وکړي دا دجال نه دی دجال دا دجل هم وایي فریب ته چم ته داسې به د دماغ خپله در وګرځوي بیا به نه پوهېږي چې رښتیا کم دي او درواغ کم دي دغه منصوبه تقریبا د مشرف په دور کې جوړه سوې وه چې په دې ښار کې اسلام آباد کې یو 50 مسجدان دي دا به د مخه باسو 50 مسجدان دا به له مخه باسو په هغو کې که ستاسو یاد هغه لال مسجد و هغه بانه وه هغه مړي وو هغه شهیدان وو هغه چشنیان وو هغه انجونې وې هغه مسجد دی هغه لال دی هغه املا دی هغه سبکان دی مشرف چیرې دی ولاړې د الله هغه دربار له ورسېدی چې هغه دربار د هر مسلمان دپاره د ایمان دی او د یقین دی چې زه به د الله دربار لره ورځم لیکن کافر پر دې باندې ایمان نه لري او زموږ ایمان دی مشرف هغه ځای ته ورسېدی چې څه یې په دنیا کې کړي وو هلته به ټول شان ریبلي یې تاسو اندازه ولګوئ دی باچا و دی ارمي چیف ولو دی نن په قبر کې پروت دی قبر یې هم نامعلوم دی عافیه وه صدیق ولا ولاړه وسم هغه د په ګوانتانامو کې پرته ده ژوندی د نن الله پاک د عزت او د ذلت والا دی الله پاک د ژوند د مرګ والا دی موږ هسې ځان ته لاس نیولی دی چې زه عزت والا یم یا زه ذلت والا یم یا زه مرګ والا یم یا زه ژوند والا یم دا خلک را ولاړ سولو دا مسجد یې په نیمه شپه ونړوئ چې ویې نړوئ بیا څه چم وکړي سبحان الله بیا راولاړ سو دا مسجد کې چې کوم قرآنونه دي دا هم در بلډوزر لاندې کړو او ظالمانو او کافرانو او د دین دشمنانو او د قرآن دشمنانو او د الله د کورو دشمنانو کم سے کم دومره خو به دې کول چې دا قرآنونه دې راایستلي وای که یو سړی ووایي منافق به هغه به دا وایي کومه دې چې ما ته راښکاره کړه واسه میډیا ټوله په ډکه ده چې هغه قرآنونه تر دیوالو لاندې پراته وو چې دوی در بلډوزر لاندې کړي وو د ملایان یې ښکاره کړي د اسلام ټیکهداري یوازې پر ملایانو ده یوازې د اسلام ټیکهداري ملایانو پر سر اخیستې ده ته به مسجد نړوې او عجبه خبره ده د عاجزانو په اسلام آباد کې تر ټولو چې تباه دی برباد دی خوار دی هغه اسلام دی نو خو اسلام آباد دی او دا ټول درواغ دی نه اسلام دی نه آباد دی هیڅ یو شی نسته که دا منافق آباد دی دا نفاق آباد دی دا د دشمنان د اسلام چې کوم دی دا د هغو آباد ځای دی د اسلام سره تعلق نه لري که په نامه باندې کېدلی اوس به د مدینې او د مکې نه هم هلته پروت وي په نامو باندې خبره نه ده راولاړ په نیمه شپه یې مسجد ونړوئ بلډوزران یې ورباندې راوستل په نیمه شپه یې درختې کې ولګولې چې بس دا خو ډېر پخوانی ځای دی دا داسې مطلب غیر قانوني مسجد جوړ شوی دی څنګه غیر قانوني مسجد جوړ شوی په پاکستان کې دا د اسلام پر نامه آزاد شوی وطن په دې کې غیر قانوني د کومې خوا راغلی ولې اسکول کالج یونیورسټۍ هسپتال دفتر سکرټریټ بل دا ټول قانوني دي چې مسجد راغلی هغه غیر قانوني سلو دا رقم موږ نه در سره منو ګر سره یې نه منو قطعا په هیڅ صورت موږ دې خبرې ته تن نه ورکوو چې یو سړی راولاړېږي پر مسجد باندې لاس اچي هغه د بریلویانو دی د سلفیانو دی د وابیانو دی د دیوبندیانو هر چا چې دی مسجد د هر چا چې دی دې ته په کم نظر کتل په ټیړه نظر کتل دا اصلي هلاکت و تباهي د اسلام آباد والا که نه به د مشرف دور در په یاد کوي نن انجام در په یاد کوي نو په اسلام آباد کې چې تر ټولو خوار دی هغه اسلام دی اسلام دا هغه کار که چیرې اوس انډیا کړی وای څه حال به وای وزیر داخله به څه ویلی د هغه رقم خارجه به څه ویلی وزیر اعظم به څه ویلی مسجد دې ونړوئ نن چې تا ونړوئ ولې تا ته به څوک څه نه وایي زموږ دپاره مولانا سمو الله فضل الرحمن صاحب په اسمبلی کې کافي دی بس نورې خبرې نشته نه شهباز شریف
نابل سند زرداری نستی پلرون دومره جرأت کولی شي پر میډیا باندې زموږ دپاره پیژندالله کافي دی منګرها ستی منافقت کرار کرار ښکاره کیږي کرار مې هغه دجل و فریب ښکاره کیږي کرار تی به دا خلکو امتحان کوئ چې راسه وروره زه به مسجد ونړوم چې دا خلک به کوي څه نور به کوي یا به نه کوي خو ستا و مخ ته درېږي د الله کور وړنګېدو ته نه ورکوي قطعا به نه ورکوي او که ته وایې چې دا د قبضې ځای و ما تېره جمعه درته ویلي وو دا سکیمونه چې کوم د قبضې پر ځایو جوړ دي او بیا مسجدان کې جوړ کړي دي لمنځونه پکې حرام دي دا د قبضې ځایونه نه دي ولې د قبضې ځای دی پر چش د قبضې ځای دی دا 50 کاله دا 80 و 80 کاله نه وه قبضه نن د قبضې ځای رالی نن رالی او جواب بله درته کوم په اسلام آباد کې مسجد نړول دومره ګران کار نه دی لکه مسجد جوړول چې ته کله مسجد جوړوې دومره به دې ستړی کی چې چیرې جوړوې څنګه جوړوې رایه دې څه ده فکر دې څه دی د چا سره تعلق لرې فنډینګ څوک کوي دغسې به دې ذلیله کې ستا به خپله مځکه د مسجد دپاره د خپلو بچانو دپاره کړي چې دلته به موږ منځونه کوو پرېږدي دې نه نو لحاظه دا خبره درواغ دی نه په اسلام آباد کې اسلام ستا او نه اسلام آباد دی نه دا اسلام دی نه آباد دی برباد دی اسلام دی بس په دا خبرو مې خطا ایستلي عمر سخت د دې غنده نه کوو هېڅ کله به یو سړی په دې خبرو خطا وځي نه چې یاره زه به داسې مسجد ونړومه زما و مخ ته به هېڅ څوک نه درېږي که څوک درېږي که نه درېږي دغه غریبان ملایان مې مخ ته ولاړ دي که سل مړه کېدو که زر مړه کېدو مړه دي نو څه دي چې مري هلته پر معمولي خبره پر معمولي اپریشن باندې سل کسان وژنئ دلته دې د مسجد پر سر باندې زر کسان مړه شي څه پېښه کېږي ولې د پاکستان پر سر زر کسان مړه شي دا موږ لږ بلو او که د مسجد پر سر زر کسان مړه شي دا موږ ډېر بلو یا زموږ دپاره په دې وطن کې اسلام محترم دی او دا وطن وموږ ته د اسلام په خاطر محترم دی او که اسلام د مابین ځه وباسي هېڅ یو شی نه پاتېږي هېڅ یو شی نه پاتېږي زموږ وطن دی الله نه را خرابوي زموږ د وطن چې کوم دشمنان دي هغه د الله ړانده هم کې کاڼه هم کې شل هم کې او ګونګیان هم کې کوم چې ښکاره دي هغه دې هم الله ورکړي او چې پټ دي هغه دې هم الله ورکړي زموږ په وطن کې دي الله داسې داستان نه راولي چې د الله و کور ته څوک په کم نظر وګوري یا نړېده یا خرابېده یا قرآنونه تر دیوالو لاندې کېده دا په اسلام کې نسته او که یو سړی کوي دا کفر دی که یو سړی کوي دا د اسلام دشمني ده موږ ته سره په دې خبرو ملګري یو چې اسلام او اسلام خوشحاله موږ ته سره ملګري په دا نورو خبرو کې نه سره ملګري نو الله پاک دې د ټولو مسجدانو حفاظت وفرمایي امتحان دی یو شی هم نسته عزیزان امتحان دی دی په موږ امتحان کوي چې دی ګر سره کوي څنګه دې دباو مني که نه مني دا زور منی کې نه دباو نه زور نه بدماشي هېڅ یو شی نه منو هېڅ یو شی د الله پر کور موږ نه در سره منو ها پر کور در سره منم پر ځان در سره منم پر جان در سره منم پر عزت در سره منم لیکن د الله پر کور نه در سره منم دومره مې معلوم کا الله دې د ازمایښت وساتي الله دې امتحان را باندې کوي الله پاک هر مسلمان دې امتحان وساتي چې بیا امتحان ور باندې وشي او دې په امتحان کې شاته راشي الله دې زموږ وطن د اسلام نه خالي کوي د اسلام دشمنان دې الله ورکړي زموږ د وطن دشمنان دې الله ورکړي خیر دا یو خبره او په ضمن کې ضروري او لازمي و دا مې درته کوله